اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د سواتنو ډاټ کام مینوالو السلام علیکم کتونکو دا وخت مخ ځخیل کلی باندې کې موجود یو د نور محمد خان د کور مخې ته کتونکو بیګا تقریبا په یو بجه باندې په باندې کلی کې د نور محمد خان د کور مخې ته چې خپل کم ذاتی گاډي ولاړو هغه یو واقع پیښ شوې ده نو کتونکو کو تاسو وګورئ نو په دې واقع کې تاسو ګورئ چې دا کم یو بوزدله انسان هغه بوزدله انسان چې د چا کې انسانیت نه د چا غیرت نه معلوم د چا ایمان کمزوري د یو بوزدله دشمن راځي او د شپې تقریبا په یو بجه باندې داغه د کور خواته ذاتی هغه قیمتي گاډي چې پاغي کې دا ویګو گاډي تاسو ګورئ دا تقریبا د 45 لک روپو دا گاډي ده دا د شانتي سوي ده دغه سره هغه سره خواته بل موټر ده کتونکو هغه د تم خایو چې هغه موټر هم سیزلې دا تقریبا 10 لک روپۍ قیمت ته او دغه سي د باندې د جاوید کم گاډي چې بدلته کې روزانه د شپې په درېدو هغه هم سوي ده هغه ته نقصان سي تقریبا 3 لک روپۍ چې د هغه تاوان شوی ده کتونکو تاوان په خپل ځای خو انسانیت چرته لړ کوم داسې بوزدله انسان چې هغه راځي او داسې وار کوي هم د شپې کوي د دې نه چې په انسان ډش شوی د هغې به د هغه د غیرت څه تقاضا معلومه شوه خو افسوس چې راځي داسې بې غیرته خلک په دې قوم کې هم شته خو افسوس د باندې هغه غیور عوام چې دي هغه په ټول ازخیل کې مشهور دي انشاءالله دلته کې یو کمیټي هم شته دی هغه کمیټي به هم په دې حواله سره کتونکو د دې معلومات کوي بیا د شپې په یو بجه باندې مقامي کم پولیس چې دي هغه هم راغلي دي رپورټ هم درج کړی دی تفتیش هم شروع کړی دی او مزید د دې واقعې چې چا کړی د هغو د ګرفتارۍ لپاره هغه هم لګیا دي هلې ځلې کوي کتونکو دغه شان د شپې په یوه بجه باندې تقریبا د ټیمې خوا د خیر فایر بریګیډ گاډی هم راغلی دی هغې هم خپل هل ځلې کړي دي سوسه ریسکیو 1122 هم راغلی دی خو کتونکو ګاډي پټرولي دي ډیزلي وو هغې چې څه وو هغه کار چې دی هغه شوی دی د باندې ډېر غیور عوام چې دي د خواځخیلې راغلي دي د دې سره په دې غمرازۍ کې بالکل شامل دي نو کتونکو مزید درته هم ښایو چې آیا واقعه څه شوې ده نو په دې وخت کې زما سره د دې ګاډي مالک نور محمد خان په خپل موجود دی دنه یو په دې حواله دوه خبرې کوو چې دی څه ویل غواړي السلام علیکم نور محمد خان وعلیکم السلام حسین تاسو خیر دی څنګه د شپې په یو بجه پته ولګېده چې اور لګېدل دی بس موږ خو موږ ته داسې یو ډز وکړو د ډز په وجه باندې زمونږ کور لکه ټوټل راویښ شو او موږ بهر ته راووتو نو زموږ په ټولو ګاډو باندې اورونه لګېدلي وو لکه اورونه مې بلېده نو خانه دا راته ووایه څنګه چې موږ دا ووایو چې دا د بزدله انسان یو کار دی هغه خپل بزدل حرکت وکړو د دې نه علاوه ستاسو څه ذاتي دښمني رنجش نور څه دغه داسې شته دي نه د الله احسان دی زموږ د چا سره هم دښمني نشته زموږ د کلي په کلي کې تپوسونه وکړئ زمونږ د کلي سره الحمدلله د الله احسان د ښه تعلقات دي بهر زموږ تپوس وکړئ زموږ چاته داسې ځان لپاره بده نه خوښوم بل لپاره هم بده نه خوښوم دا راته ووایه د شپې په یوه بجه باندې چې ګاډي ریسکیو یا فایر بریګیډ او نور پولیس په مقرر رسېدلي وو جی جی په مقرر رسېدلي وو دلته کې ستاسو نور څه دغه داسې شته کیمرې لګېدلي دي یا څه نور څه دغه تاسو ته شته چې پولیس سره کوآپریشن په دې حواله نه چې کیمرې میمرې زموږ نشته زموږ د چا سره دښمني نشته موږ بس کیمرې نه دي لګولي دا ورسره کړی دی هم ستاسو ذاتي دیره د خپل پټی دی جی جی دا بالکل بند به چاردیواري کې بند زموږ خپل ځای دی څه غوښتنه کوي څه ویل غواړي دغه بزدل انسان ته د کیمرې په مخ کې ولاړې څه ورته ویل غواړي چې چا دا حرکت کړی دی هغه بس انسانیت کې دی که نه دی قانون ته زموږ دا درخواست ده چې زموږ غل دې موږ له راکړي جی پوه شوې او نور زموږ د چا سره داسې څه چپقالش نشته چې یاره دوست دښمني زموږ د چا سره داسې نشته ډېره مهرباني کتونکو تاسو د نور محمد خان خبرې واورېدلې چې نه د چا سره سرنجش شته نه څه ذاتي دښمني شته خو پته نه لګي چې څنګه دا راغلی دی دا واقعه شوې ده نو کتونکو مزید د تخایو هم کوم ویګو چې را څنګه چې موږ تاسو ته ووایو چې تقریبا 45 لک روپۍ قیمت یې ورته سپینه ویګو ده بالکل چې د هغې هغه فریم چې دی هغه هم ختم دی نور ګاډی خو څه کې دغسې هغه موټر ته هم ښایو هلته کې ځو او نور چې زموږ سره د دې باندې کوم غیور عوام راټول شوی دی د دې سره په دې دوک کې شریک دي نو کتونکو د هغو د سره هم د څه کسانو خبرې به کوو زموږ پروګرام لا یو نیغ په نیغه ګورئ
کتونکو تاسو زموږ پروګرام لا یو نیغ په نیغه ګورئ تاسو ګورئ بالکل د خفګان یو حد دی دلته کې د باندې کم غیور عوام چې را پاڅېدلي دي دلته کې راغلي دي ناست دي بالکل داسې خفه دي لکه غم چې شوی خو افسوس څه قصې څه واقع داسې چا د غم نه هم سیوایي ځکه چې یو بې ضرره شي ته انسان نقصان رسول چې دي دا غیرت نه دی دا پښتو نه ده دا ایمان نه دی نو کتونکو مجید ته ښایم په دې وخت کې زموږ سره د خواجهخیل ټرانسپورټر زموږ د دې علاقې کونسلر رشید احمد صاحب زموږ سره دلته موجود دی دی هم راغلی دی د دې سره به دې دوک کې شریک دی د ده نه هم تپوس کوو چې په دې حواله دی څه ویل غواړي السلام علیکم رشید خان سلام بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم رشید احمد دی خواجهخیل یم دا کوم کار چې شوی دی په دې غمرازي کې راغلي دوی سره شریک یو دا ټوله باندې ټوله خواجهخیل خلک راغلي دي دا چا چې دا کار کړی دی هغه ته موږ بس ووایو خو الله تعالی یو سره پوه شي د باندې کې خو زما تقریبا د اعظم خان سره 15 کاله د مرګتیا تعلق شو دا ټول لارې کوڅې بیټکونه هر سره ته معلوم دي ما ته دوی مبارک دي خبره نه معلومه چې یاره د دوی یا په کاروبار کې یا دلته په باندې کې د چا سرڅبه ده شر افغان ځکه چې هر وخت اعظم خان زما سره موږ یو ځای ګرځو کینو پاڅو نو د دوی دا خبره نشته خو چا چې کړله نو بس الله تعالی دې ورسره پوه شي څه خبره څه زموږ لایق څه مناسب وي موږ چې دی نه په هغه کې به د دوی سره شریک یو دا ټول خلک راغلي دا ټول مشران راغلي خو د خیري خلک پکې راغلي د بازار راغلي نو چې څه یې موږ د دوی سره په دې غم کې بالکل شریک یو د دوی طرف چې دی نو ته خپل ځانو معلومین رحمت خان خبر وکړه خو زه یو ځل بیا وایم چې زما تقریبا 40 کال به دې باندې کې ډیر عمر زما د خلکو د ماما کور چې دی هغه خپل دویم کلی زما دویم کلی چې د باندې ده جی نو زما هیڅ خبره د دوی په ذهن کې تر اوسه پورې نه راغلي چې دوی چا سره څه خبره کړله نو چې څومره خفګان شو دی موږ څومره خفګان وکړو مذمت وکړو دا به کمي تاسو ډېر مهرباني ډېره مهرباني کتونکو تاسو د رشید احمد خبرې واورېدې یقینا خبره د ډېر لوی د خفګان خبره ده حکومت وخت ته اپیل کوم کو بیا خصوصا د پولیس چې کوم راغلي دي چې هغه په دې کې هم داسې یو انکوایري ټیم مقرر کړي ځکه چې دا ډېر یو دغه الګ واقعه شوې ده ځکه نن دلته وشوه کېدای سبا بل ځای کې وشي نو د دې به بیا سبا پولیس هم په چل نه راځي نو په کار داره د دې ځینه په کم سپاټ چې ولاړ یو کوم ځای کې چې بېګا غټه واقعه پیښ شوې ده ډي پي او سوات ته د دې ځینه خصوصي دا اپیل کو چې په دې کې یو خصوصي انکوایري ټیم مقرر کړي او د دې لپاره داسې یو هغه ټیم هغه ملزمانو ته ورسي ځکه هغه ته ور نه رسېدو نو نن دا واقعه وشوه سبا به د دې نه بله غټه وشي زموږ دپاره د دې علاقې لپاره به ډېره نقصاندې خبرې کتونکو مزید ته بیا هم ښایو چې څومره نقصان شوی د عوامو خبرې به سره هم کوو زموږ پروګرام لا یو نیغ په نیغه ګورئ خدمت سره کسان په دلته سره ول دانې ډاډه